بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند عزیزانو، زه هیله لرم تاسو ټول به روغ او جوړ یاستئ. سردار ملک صاحب غږېدا وکړه، له تاسو سره یې غږېدا شریک کړه. نو عزیزانو لکه څه ورسې ملک صاحب وویلي، یقینا خصوصي خلجی قوم په صوبه سند کې له نادره سره مسایلو سره مخامخ ده. د هیچا غږ نه اوري، که څوک اسناد لري د هغو غږ نه اوري، څوک اسناد نه لري د هغو غږ نه اوري. کوم خلک چې اسناد لري 2 کاله 3 کاله ویریفیکیشن په نوم باندې هغه ذلیل او خواري. ملک صاحب له ګلکسه زرمیلنو دلته راغلی ده، خپلو خلکو په غږ باندې دلته ځان یې را رسولی ده. دی دا خواهش لري چې زه له حکومته یا له ادارو پوښتنه وکړم چې دومره ظلم زیاتی ولې. عزیزانو مختصر دا ویډیو جوړوم، کنې غږېدا خو ډېر یو څه ویلی سم، خو زه کومه چې غږېدا زموږ د هغه به پریس کانفرنس چې بود په ورځ یعنې 4 تاریخ باندې کراچي پریس کلب کې زموږ پریس کانفرنس ده، ورې به دا غږېدا له تاسو سره شریک کوو. جمعرات په ورځ ډي جي نادره چې دفتر یې کوم څه ورته یې دا جیته پیر بګاره هاوس شاته کارساز یا دوراجي اورید ډي جي نادره دفتر ده. 15 تاریخ 2 بجو ته خصوصي پښتنو تاسې ځان نه راورسوئ. دا پریشانی زه نه لرم، دا پریشانی ملک صاحب نه لري. موږ ټول چې دلته ولاړ یقین ومنئ موږ له دغه پریشانی سره مخامخ نه یو، خو زموږ ډېر عزیزان ډېر ورونه دا پریشانی لري. هغو لپاره چې موږ ځان نه ورسوو احتجاج ته په تاسې باندې فرض ده باید تاسې ځان نه راورسوئ. زه له ټولو درخواست کوم 15 تاریخ ډي جي نادره دفتر ته 2 بجې نامي پښتون د وریا ځان را ورسوي. څوک چې نادره پریشانی سره مخامخ ده هغه د ځان را ورسوي، او څوک چې پریشانی نه لري باید هغه د خپل ورور لپاره ځان را ورسوي. قومي مسله ده، موږ پښتانو له دغه پریشانی سره مخامخ دي. زه د ملک صاحب د دې ټولو مسیرانو د دلته چې موجود دي د ټولو شکریا ادا کوم. دوی احساس وکړو بغیر څه لالچ کرایه خپله ولګوله، تکلیف هم دی کوي، خالي یو مقصد یې دا چې زموږ پښتون قوم له دې مسایلو راووځي. عزیزانو زه هیله لرم تاسې ټول به جمعرات په ورځ د پښتون قومي مومنټ، زه داود جان یو ادنه کارکون یم، جنرال سیکرټري د اصلاحي کمیټې چیرمین صاحب ولاړ ده، زموږ جی ایس حاجي ظریف صاحب ولاړ ده، دا نوم یې مشکله ده که څه کیسه ده، احمد جان بای ولاړ ده، نور ټول اشرف خان د اصلاحي کمیټې حاجي صاحب ولاړ ده، زموږ چیرمین صاحب راغی حاجي جمعه صاحب چیرمین صاحب هغه ولاړ ده. له ټولو پر زور دا درخواست کوم، تاسو ته اپیل کوم تاسې راووځئ. ای پښتونه خپل ورور لپاره راوځئ، خپل را روان د بچیانو مستقبل لپاره راوځئ.